پردې مال هم حرام دی. خدا د نظر غلط استعمال داسې دی چې دا ګناه کبیره ده او دا د زړه دنیا بدلی. دا ناجایز محبتونه زړه ته کوشي، الله دې مساتي. نو بعض اوقات سر په سجده وي او زړه کې ګنده خیالات وي. سړی ناس قرآن پاک ته وي او زړه چې دی ګنده خیالاتو کې مشغولي. نو نظر حالت غلط استعمال نه ځان ساتل، نظر حفاظت او د زړه غلط استعمال نه ځان ساتل. دا عشق مجازي هم د دې نظر نه او د وسوسې نه جوړیږي. غلط نظر استعمال شي بیا خیالات شروع شي، خیالاتو بس له لګي، خیالات چې دی په زړه کې جمع شي، نو هغې نه مجاز جوړ شي، عشق مجازي. الله زموږ ستاسو ټول حفاظت وفرمایي. نو زړه چې دی که نه دا الله تعالی یو عظیم نعمت دی. د زړه چې دی حاکم دی په ټول بدن باندې، زړه حکمران دی د ټول بدن. او زړه کې د الله تعالی محبت وي نو ټول بدن به تابع وي. او زړه چې دی فاسق او فاجر خیالاتو کې مشغول وي نو بیا ټول بدن نه به فسق او فجور چې دی هغه خورېږي. سترګې هم غلط قتل کوي، ژبه هم غلط ویل کوي، غوږونه هم غلط اورېدل کوي، لاس هم غلط حرکت کوي، قدم او خپې هم غلط طرف ته ځي. د زړه حفاظت او زړه کې د کبر او د حسد او د بغض سره د ناجایز محبتونو نه حفاظت. حضرت اللہ شعر دے، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. د خپل خوره چې ده تن بدن د خورې نه دی که نه، د خپل خوره په یا خوره باندې مه خورې کوه. د خپل خوره په بل چا د خورې باندې مه خورې کوه، ځکه چې بل انسان سره مجاز او حرام محبت پیدا شي، خوره ده که نه. قبر کې چې مړ شي او ښکته شي 6 میاشتې پس کال 2 پس 10 کاله پس خورې به بدبوداره خوره. نو کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، د خپل ژوند چې دی د خور باندې خورې کوه مه. جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. دا ځواني چې الله درکړې ده نو چا درکړې ده په هغه باندې قربان کا. یعنې د هغې طاعت، د هغه بندګي، د هغه معرفت، د هغه محبت، د هغه تعلق، د هغې په طلب کې دا ځواني چې دی هغه استعمال کا. په غلط کارونو باندې مې استعمالوه. او ځواني به څنګه استعمالې؟ په الله باندې. څنګه به قربانې؟ په اطاعت باندې، ګناه نه ځان ساتلو باندې. ګناه نه ځان ساتلو باندې، دا ګناه نه سړی ځان ساتي او بریک لګوي، خاصه شهواني ګناه. دا گویا کې معنوي حضرت والا برسول فرمایل دا معنوي شهادت دی، ځان قربانول دي، وینه تویول دي. دا گویا کې د خواهشاتو وینه تویول دي، دا خواهشات حلالول دي. دا آسان کار نه دی. زړه باندې زخمونه راځي. الله دې حفاظت فرمایي. څومره چې زیات اهتمام سره سړی د نظر حفاظت کوي، هغه عمره زیات زخمونه به راځي او هغه عمره زیات الله تعالی قرب نصیب کیږي. حضرت والا رسول فرمایل کنه چې هر چې نور راخیږي کنه نو دا مخامخ مشرقي چې دا کناره ده سره شي بیا نور راخیږي. دغه شانتي حضرت به فرمایل چې الله تعالی چاته خپل محبت ورکوي کنه نو د زړه دا ټولې کنارې سري شي په مجاهداتو باندې، ګناهونو ځان ساتلو باندې. او بیا د دنیا نور خو د یو طرف نه راخیږي کنه، بیا زړه کې د الله تعالی د قرب او د محبت چې کوم نور دی څلورو طرف ته راخیږي. د زړه قرباني زیاته ده. بادشاه چې مزدوري کوي، یو عام مزدور هم دیاړي کوي او بادشاه مزدوري کوي. نن ورځ چې دی د پاکستان صدر او د پاکستان وزیر اعظم حکومت باندې تنخواه ور واړوله، او نن ورځ چې دی یو ټپړاسیم چې دی دفتر کې ورځ تېره کا او یو ورځ تنخواه ور واړوله. د دواړو تنخواګانو کې فرق دی که نه دی؟ د چپړاسي چې دی او 200 او 300 روپۍ ور واړولې، او د وزیر اعظم او د صدر څومره تنخواه ده؟ خو لکونو باندې ده، هغه زرګونه ور واړول په حکومت باندې. نو دا زړه چې دی بادشاه دی، دی چې مجاهده کوي، دی چې د الله دپاره تکلیف برداشت کوي، دی د الله دپاره غم برداشت کوي، دا بادشاه دی. د قربانۍ قدر و قیمت د الله په دربار کې ډیر دی. ځکه ورته الله جل شانه بیا خاص نعمت ورکوي، خپل محبت ورته ورکوي، خپل معرفت ورته نصیب کوي. دا ګوره د خولې ذایقه چې دی، د خولې لذت چې دی په خوراک کې دی، د غوږ لذت چې دی هغه په ښایسته اواز کې دی، د سترګې لذت چې دی ښایسته منظر کې دی. داسې ده که نه ده؟ دا ټول لذتونه دا په دې خبره باندې دي چې سړي کې ساه وي.
او صحیح زړه ژوندی وي، ساه ورکې وي، الله به دا لذتونه د په دې پوهېږي. که ده کې ساه نه وي نو په دې خوله باندې سړی چرګان او قرمې کېدي، مړی دا لذت به محسوسولی شي. د مړي غوږ ته ښایسته نه ښایسته نظم ولګوه، دی به په د دې خوند باندې پوه شي. مړی دی لکه مړ دی، ښایسته نه ښایسته منظر ورته راوله، ښایسته نه ښایسته غرونو باغونو کې کېده دا مړی، ده ته به د دې سترګو لذت ملو شي. ولې؟ ساه نشته ورکې. دا ټول لذتونه په زړه باندې دي. بیا زړه هم یو لذت غواړي، زړه هم الله یو لذت ته پیدا کړی دی. د سترګو لذت ښایسته منظر، د خولې لذت ښایسته خوراک، د غوږونو لذت ښایسته آواز. دا زړه مې الله یو لذت ته پیدا کړی دی، یو خوند له پیدا کړی دی، د دې یو لذت دی. او هغه لذت څه شی دی؟ د الله تعالی دیدار، د الله تعالی محبت. نو څنګه دا ټول لذتونه په زړه باندې موقوف دي؟ که زړه ژوندی وي خو دا لذتونه به محسوس کړی شي. ما تا ژوندي یو الحمدلله، ګرځو را ګرځو، ما ته د خوراک لذت باندې پوهېږو، د سترګو لذت باندې پوهېږو، د غوږ لذت باندې پوهېږو. خو یو مړی په یو لذت هم نه پوهېږي. دا ټول لذتونه په زړه باندې موقوف دي، زړه ژوندی وي. خو زړه الله یو لذت ته پیدا کړی دی که نه؟ یو کار له پیدا کړی دی، یو نعمت له پیدا کړی دی. هغه نعمت څه شی دی؟ هغه د الله تعالی دیدار دی، د الله تعالی محبت دی، د الله تعالی عظمت دی. آخرت کې دیدار دی او په دې جهان کې اطاعت دی. د الله تعالی پیژندل دي، د الله تعالی صفات دي. دې لذت لپاره زړه پیدا کړی دی الله پاک. زما محترمو، د دې زړه دیکبال او د دې زړه حفاظت او دا زړه دې مقصد ته متوجه کول، دا زما استاد زندګۍ ټول نه اهم مقصد دی. او غلط نظر باندې، غلط منظر کتلو باندې، ناجایز او حرام ته کتلو باندې د زړه دا قبله بدلیږي. د الله تعالی د محبت په ځای باندې دې زړه کې د انسانانو محبتونه راځي، د لکانو، د ښځو، د تصویرونو او د درهم او د دینار او د ځمکو محبتونه راځي. دویمه درجه کې، اوله درجه کې دا ناجایز محبتونه په کتلو سره، او دویمه مرحله کې د جیداد او د درهم بغیر الله څومره چې دي. الله زموږ ټول حفاظت وفرمایي. زما محترمو، د ناستې او دلته کې د جمع کېدو مقصد وحید هم دا دی چې داسې قسمه خبرو نه موږ ځان وساتو. او دا ځواني چې کوم الله را کړې ده، دا استعداد الله را کړی دی، دا جذبات الله را کړي، دا په الله باندې قربان کو. جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. حضرت والا رحمۃ اللہ فارسی شعر دے. اهل دل آکس، اهل دل، الله والا ته اهل دل ولې ویل کیږي؟ اهل دل، دل خو د خرم زړه دی، د میګیم زړه دی، د چندخیم زړه دی. نو دی اهل دل صرف الله والا ته د اهل دل ولې ویل کیږي؟ نو حضرت د دې شعر کې جواب ورکړی دی. اهل دل آکس، اهل دل هغه حضرات دي چې دل را می دهد. کم حضرات زړه ورکوي، چاله زړه ورکوي؟ دل دهد او را که دل را می دهد. زړه هغه چاله ورکوي چې زړه پیدا کړی دی. اهل دل آکس والا که تعالی خوب درځي، ها که خوب درځي شابه بار دغه شابه یا الله دې موږ چې لږ مرګري دي ښایسته خبرې وکړو، ده راته ښایسته وده شو. اهل دل آکس که دل را می دهد. اهل دل هغه حضرات دي چې زړه ورکوي. زړه چاله ورکوي؟ دل دهد او را که دل را می دهد. زړه هغه چاته ورکوي چې زړه پیدا کړی دی. او بیا حضرت رحمت الله یو مثال ورکو. ګوره دا پروانه ده که نه؟ پروانه، پتنګ ته پروانه وایي په فارسی کې، اردو کې ورته پروانه وایي. چې دې ته پروانه ولې وایي؟ نو پر خو یار د ماشین پر دی، د پروانې ته ولې پر وایي؟ د پروانې ته وایي ځکه پروانه وایي چې دی په رڼا باندې ځان قربانوي، په شمع باندې ځان قربانوي، ځکه ورته پروانه ویل کېږي. حالانکه پر خو د ماشي هم دی، پر خو د مچ هم دی، خو مچ ته او ماشي ته پروانه نشي ویلی. که پروانه پتنګ ته وایي پرواله، ځکه چې دی په رڼا ځان قربانوي. نو حضرت فرمایي چې اهل الله ته اهل دل ځکه ویل کېږي چې دی په الله ځان قربانوي. دا زړه چې دی الله ته ورکوي، د زړه کې د الله محبت حاصلوي، د زړه کې د الله د محبت چې دی تکل کوي،
او د الله د محبت باندې آبادی ځکه ورته اهل دل ویل کیږي. دا شان علماء ته اهل نظر ویل کیږي. اهل نظر نو اهل نظر یار دا ټول انسان نظر والدي. دا نظر د چا نه دی؟ نظر خو د خرم دی، نظر خو د سپیم دی، نظر خو د خنزیرم دی. دا دی علماء ته اهل نظر ولې ویل کیږي؟ ځکه ورته اهل نظر ویل کیږي چې دې نظر چې دی په قرآن قرباني، په قرآن باندې دا ژوند قرباني، په حدیث باندې دا ژوند قرباني، ځکه ورته اهل نظر وایي. اهل دل اهل نظر، اهل دل اهل الله ته ویل کیږي، اهل نظر علماء ته ویل کیږي. اهل دل ورته ځکه ویل کیږي په ځله الله باندې قرباني، او علماء ته اهل نظر ځکه ویل کیږي چې دا نظر جنه نوري چشم، نوري چشم. دا مشران چې دی کنه خپل بچو ته نوري چشم وایي، د سترګو نور دی دا ما وایي. اولاد باندې سترګې یخیږي کنه، اولاد باندې سترګې یخیږي، نو دا مشران او پلاران چې دی دا بچو ته نوري چشم وایي. نوري چشم چې دا زندګي ډېر غټ امید دی. دغه شانته علما چونکی دا نظر دا ډېر اهم اساسه ده په قرآن او حدیث قرباني. قرآن او حدیث ګوري او ټول ورځ او شپه چې دی په دې باندې مشغول وي، ځکه ورته اهل نظر ویل کیږي. نو عرض دا دی چې زړه ډېره اهمه سرمایه ده، زړه ډېره اهمه سرمایه ده. د ځوانۍ د جذبات د ګناهونو باندې خرچ نشي، د ګناهونو ټول اسبابونه سره ځان وساتي، او دا بهترین صلاحیتونه چې الله را کړي دي په الله باندې سره قربان کی. څنګه به قرباني؟ اطاعت اختیار کی، فرایض واجبات او سنن مؤکده اهتمام کی، اخلاص سره اداګیو کی، او د ګناهونو نه ځان وساتي. چې کومه ګناه وي وذرو ظاهر الاسم وباطنه، ظاهري باطني دواړو ګناهونو نه ځان وساتي. خاص طور باندې د دې زمانه او د دې حالات مطابق د نظر غلط استعمال نه ځان وساتي، د زړه غلط استعمال نه ځان وساتي. نظر او زړه او درې منو کې جبا، دا درې اندامونه ډیر زر ګناه کې مبتلا کیږي. نظر، جبا او زړه، او درې واړه د قرآن پاک نه ثابت دي. د دې حفاظت او د دې دیکبال او د دې حساسیت. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا او ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. دا منصوص احکام دي، دا صرف هغه د پیره مریده خبرې نه دي، دا د قرآن او د حدیث پینا ده چې د نامونو حفاظت وشي. د دې حفاظت برکت سره به ان شاء الله زړه حفاظت کیږي، او په دې طریقه به زموږ استاد زړه چې دی الله باندې قربانيږي، زموږ استاد ځواني به چې دی په الله باندې قربانيږي. الله دې موږ ټول ته د خبره همت او توفیق نصیب کړي. دا واعظ ان شاء الله تقسیمی کی تاسو د اواز مل ان شاء الله رحم واعظ دی. دغه حضرت رحمت الله علیه د عشق مجازی چې د علاج خو دلې دی. جو لوگ عشق مجازی میں مبتلا ہے اور اس جال سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے، وہ اگر یہ 6 کام کر لیں انشاءاللہ نجات پا جائیں گے. کم خلک عشق مجازی کے مبتلا دی یا دا مزاج لري، هر ځای کې د بد نظره بس تلاشي او نفس بار بار تقاضا بار بار خیالات گنده خیالات دي، داسې قسمه حضراتو لپاره دا علاج دی. اور اس جال سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے، وہ اگر یہ 6 کام کر لیں انشاءاللہ نجات پائے جائیں گے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جو ہمت عطا فرمائی ہے اس سے کام لے. اول ہمت نہ کار والو پرونم یو کسرات ویچره نشم قابو کېده. ما ورته ملک ستا پلار ولاړي یا تر دی ولاړي یو ځکه یا نیکه دی ولاړي، اول ته کې د بندره یو موقعي مغال ځکه منتقل نظر غلط استعمال کی. ویل نه پلار ولاړ دی، تر ولاړ دی، ماما می ولاړ دی یا نیکه می ولاړ دی، څنګه به غلط استعمال حیا راځي. مل بیا تا کې پورا طاقت شته دی، ته دا نشي ویلې چې ما کې طاقت نشته دی، زه څنګه نظر بچ کما. دلته کې څنګه طاقت راغو؟ هلته کې پلار ولاړ دی او دلته کې یو داسې منظر مخې ته راغو چې د بد نظرۍ موقع ده او ته دا وین چې زه نشم قابو کېدی، بس منظر خرابېږي. نو دغه ځای کې څنګه قابو شو؟ دا طاقت کم دی نه راغو؟ پلار دی موجود دی، ستا نظر قابو شو. نو مطلب دا چې تا کې طاقت شته دی، تم همت چورې، همت غلا کې ته نو همت استعمال کرے، همت نه کار والا ځان قابو کا. تاسو نه بریک شته دی ته بریک لګې نه، بے بریک شوی ځکه بار بار تا عادت خراب شوی دی. دا سوچ وکړه چې زما پلار ولاړ دی، استاد مې ولاړ دی، شیخ مې ولاړ دی، محتمم سے ولاړ دی، ناظم سے ولاړ دی، زما د کور مشر ولاړ دی، زما مور ولاړه ده، خور مې ولاړه ده. مثلا ځان به قابو کې کنه، ځان به سمجاوي. د نفس ډېر بې وقوف دی، ډېر بې وقوف دی، دا نفس احمق دی. دا به سمجاوي، دا سمجاولو طریقه ده چې زما مور ولاړه ده،
خدا نه خاصه یو داسې منظر مخ ته راغو چې د بد نظرۍ موقع زما ایمان خرابېږي، زما اعمالو ته زما زړه ته نقصان رسي، باطن ته نقصان رسي، نو بیا به هم دا لکه زه ګورم نه مور نه به حیا راځي، پلار نه به حیا راځي، استاد او شیخ نه به حیا راځي. مطلب دا دی چې طاقت شته دی استعمالے نہ، لہذا اول کار چې ہمت سے کام لے، اللہ نے ہمت عطا فرمائی، ہمت سے کام لے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے عطائے ہمت کی دعا کرے، رجوع اللہ اہتمام کا. خدای پاک زه ډېر عاجز یم، د کېدو وخت کې سحر وخت کې یا داسې مناسب وخت کې الله ته متوجه، خدای زما حفاظت وفرمایه، زه ډېر کمزور یم، عاجز یم او زه ډېر زر د شیطان په خبرو کې راځم. یا الله زما دین آخرت ته نقصان رسي، خدای په خپل فضل و کرم سره زما حفاظت وفرمایه، ماله همت راکړي، ماله توفیق راکړي، طاقت راکړي، قوت راکړي، حوصله راکړي چې ځان قابو کړم، ستا نافرمانه ځان وساتم. رجوع الله. 2 نمبر 3 خاصان خدا سے بالخصوص اپنے دینی مربی یا دینی مشیر سے عطائے ہمت کی دعا کرائیں. دا اللہ تعالیٰ نے ایک بندگانو سره یا خاص طور باندې تا چا سره تعلق وي د حسن زن بنیاد باندې سایو خپل شیخ جوړ کړی دی، یا مثلا ته مشوره اخلي تی هغه نه دعا درخواست وکړه چې ماله دعا وکړه چې ماله الله همت راکړي. همت دعا هغې نه وغواړه، خپل هم دعا وکړه او نورو بزرگان هم د دعا لپاره درخواست وکړه. نمبر 4 ذکر اللہ کا اہتمام کرے، ذکر اللہ کا اہتمام کرے. ذکر اللہ کے ذکر مراغو، ذکر اللہ کی تلاوت قرآن پاک مراغو، ذکر اللہ کی مسنون دعاګانې مراغې، دا ټول ذکر الله کې راغ. ذکر الله اهتمام دا یقین سره دا خبره زه عرض کوم چې زمونږ څومره زمونږ حلقه ده مختلف مرګري ما ته چې دا وایي چېرې زما دا کمې دا کمې دا کمې، زه ورته د معمولات د ذکر اذکار کې یا کله ناکله هغه کېږي. ما چې دغه کیسه ده، ته په شرط سره یو هفته ته اهتمام وکړه، په شرط سره، او تا تبدیلي محسوس نه کړه، ته ما ته وایي چې څه ویل، یو هفته ته کورنۍ غوړي استعمال کړي، ته تبدیلي محسوسې. یو هفته چې دی ته ورزش وکړه، سهار 2-3 میله منډه ووه، ستا کې تبدیلی محسوسیږي، تاکہ چاق و چوبند شي او قوت محسوسیږي، نه همت حوصله دې اوچته شي. دا مادي کارونو کې یو اثر شته دی، الله نما کې ولې اثر نه یاره، ولې کوتاهي کې کو دا کوتاهي پرېږده، یو هفته ته معمولات برابر وساته، ته ګوره چې طاقت پیدا کېږي نه پیدا کېږي. حدیث پاک مسنون دعا ده، مناجات مقبول کې دا دعا ده، اللهم افتح اقفال قلوبنا بذکرک. اے الله زموږ د زړونو تالې چې دی په خپل یاد باندې کولو کې. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذکرک. اے الله زموږ د زړه تالې په خپل ذکر باندې کولو کې. نو حضرت والا رحمت الله فرمایي چې ګودل کې حدیث پاک کې دا دعا ده کنه چې خدای په خپل ذکر سره زما د زړه تالې کولو کې. او تعالی کوم ځای کې لګي؟ تعالی خو یو قیمتي شیز ته لګي کنه، ته کمره ولې تعالی کې هغه کې سامان یې قیمتي څیزونه وي، ته بکس ته ولې تعالی لګي؟ هغه کې سره زری سپین زری نقد ورکی کیش ورکی وي، نو معنا دا شو چې د زړه کې خزانه دي هغه ته تعالی لګېدلې ده، او دا طلب کولويږي د الله په ذکر سره، ذکر اهتمام سره تعالی کولويږي، د الله معرفت ته دی کې، د الله عظمت ته، د الله خشیت ته، الله جل شانه سره د نسبت صلاحیت ته دی کې د زړه کې، او دا صلاحیت به کولويږي په ذکر سره. د ذکر اهتمام، د ذکر الله اهتمام وکړو. او 5 نمبر دا ده چې اسباب معصیت سے دور رہے، د گناہ چې کوم اسباب دی هغې نه ځان لرې کا، یعنی حسین صورتوں سے قلبا و قالبا دوری اختیار کرے. قلبا و قالبا یعنی ورسره کینم ما کینا په آسان ناسته پاسته خیر خبر ماخله، داسې خیر خبر چې ناجایز دی. اسې عام حالاتو کې خیر خبر د مسلمانانو خیر خبر چې دی هغه خود شرعي حکم دی، دکھ سکھ کې شرکت شو، غم خاده کې شرکت شو، دا خو د مسلمان حقوق دي. خو خاص طور باندې داسې حالات چې ستا ته یو ځای کې خطره وي، فیاضه ما خبره به پوهېږي، یو کس ته خطره وي، هلته خطره وي، نو هغه ځای خیر خبر به نه اخلې، دا خیر خبر اوس حرام دی، هغه سره مه میلاوېږه، هغه ته سلام مه کوه. لکه دا خبره باندې پوهېږې نه پوهېږه؟
ته زبیر وایي د بوډا څه خبرې کوي؟ بوډاګانو دا خبرې چا ښودلې دي؟ موږ د معاشره کې اوسېږو نو چا راته ښودلې دي؟ ګورو راګورو نه، ولې راګورو نه کتل خو خیر جایز بني، خلک راته خپله وایي دا کیسه ده دا کیسه ده، داسې کېږي داسې کېږي. نو ټیک ده مونږ د بسم الله ګنبد کې ناست یو، جومات کې ناست یو، بار نوزو روزو، خو خلک خو راته وایي که نه، او خلک خو دنیا کې اوسېږي. نو داسې کس نه جسمن هم سړی ځان لرې وساتي. داسې سورلی ټیکسي کې سړی کېنه نه وي، ټیکسي ډرایور هم ناست دی لکه ماشاءالله موږ سره. یاره بس ما کار دی، ټول نه غټ کار دی چې الله نه فرمانه نه ځان ساتم. په خبره پوه شو بھائی، ټیکسي ډرایور څومره کیسې راځي ده که نه ده. یو زنانۍ د کالج او د یونیورسټۍ زنانۍ وي ماشاءالله بوزه کیسه خانه پورې بوزه. نو تنهایه کې بیا خپل زړه به تباه کېږي نه تباه کېږي. وایي زما یاره کار دی دا 300-500 روپۍ والوځوه د الله په نامه باندې، د دې په عوض کې به الله خپل محبت درکړي. غالبا جسمن هم ځان لرې وساته او قلبن هم ځان لرې وساته. سوچ به هم نه کې، خیالات به هم نه راولې. خیالات ځان نه به شیخ چیلي نه جوړې، شیخ چیلي سوچونه، خیالي دنیا، خیالي پولاو. شیخ چیلي چې دی هغه چانه مزدوري کوله، چا ورته چې دغه د سری پر یوسه د غوړو ټیم دی په سر یې ورته روان دی، اوس ګاهک مالک ورپسې دی، دی مخکې دی. دی سوچ کوي چې باندې به 10 روپۍ به راکړي، ها به والم او ها به چرګې لاندې کېدم او چرګې به بچي واچي، بیا به هغه ډېر شي، بیا به چې دی سنمه ده چیلی به والم او چیلی به بچي اچي، بیا به غوا والم او غوا بچي به ډېر شي، بیا به واده وکړم، واده کې به ما زوی به الله راکړي، بیا به زوی چې د سکول روانې ما ته وایي چې بابا یو 10 روپۍ راکړه او زه به یې لته ورکړم چې ښه فرانکي بچیه خوښه چې لته یې ورکړه او سره وغورځېده. من 2 منه غوډي چې دی توی شو او مالک ورته ظالمه ټول غوډي در حالت وی کو. دا وګوره کورنۍ غوډي، هغه ویل ستا کورنۍ غوډي ځای شو، زما ټول خاندان ځای شو، ټول خاندان تباه شو. دا شیخ چلی خیالات وساوس، فرضي خیالات په زړه کې هم خیالي فرضي خیالاتو کې وزن نه مشغولې. دا حدیث النفس دی، دا هم حرام دی، دا هم حرام دی. په خپل اختیار سره د خیالاتو کې مشغولتیا، په خپل اختیار سره د خیالاتو نشونما او د خیالاتو کې لګېدل او دا خیالات اوږدول، دې کې ځان مشغولول، دا جائز نه دي. نو قلبا و قالبا دور رہے، حسین صورتوں سے قلبا و قالبا دور رہے. چې کوم ځای کې بے پردګي وي، کوم ځای کې د ګناه د غلط نظر د استعمالېدو چې د خطره وي، خار بازار کې، کور کوڅه کې، کالج، کوم ځای کې سره دوی او داسې حالات راځي، د الله د رضا دپاره دغه د ګناه د معصیت او د اسباب د معصیتو نه هم سره ځان وساتي. اور نمبر 6، کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا رکھ کے اس سے اصلاحی تعلق قائم کرے. کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا، جس چا سره مناسبت وي، چا سره مناسبت وي، هغه سره سره هم درست وساتي. دا شپږ خبرې حضرت والا رحمت الله لیکلي دي. د دې په برکت سره به انشاءالله د عشق مجازي نه سړی بچ کېږي، د مجاز نه به سړی بچ کېږي، د مجازي محبتونو نه، ناجایز محبتونو نه، ناجایز تعلقاتو نه به انشاءالله حفاظت کېږي. الله تعالی دې زموږ ستاسو د دنیا او د آخرت حفاظت وفرمایي. الله دې موږ تاسو ته خپل معرفت او محبت را نصیب کړي او الله دې موږ تاسو نه راضي شي. میاشت چونکې نوې شوه د اسلامي لحاظ سره، نو دا احتسابي کارت چا سره نه دام والی او روزانه بنیاد باندې چې انشاءالله خپل حاضري لګوئ، د منځونو د ذکر، د تلاوت، د مناجات مقبول او د مطالعې دې کې خپل خانې جوړې دي. نو انشاءالله تعالی دې کې به د هفتې به موږ ته یو ریکارډ مخې ته راځي چې زما څومره کمی دی، ما کې کم عیب دی، ما کې کومه کوتاهي ده، کم غفلت دی ما کې، هغه به مخې ته راځي او د هغې کنټرول کول، د هغې باندې کار کول هغه به اسانېږي انشاءالله تعالی. د دې هم اهتمام وشي او د اواز مې سره والي دې انشاءالله مطالعه وکړي. الله دې موږ ټولو ته توفیق نصیب کړي، الله دې موږ تاسو نه راضي شي. صلی لا اله الا الله وای، لا اله الا الله تصور کلی چې لا اله برکت سره غیر الله زما زړه نه وځي، او الا الله برکت سره د الله تعالی محبت او د الله تعالی عظمت ماته نصیب کیږي. او خاص طور باندې چې کومه ګناه، خطا، غفلت سره مبتلا به طور خاص د غینې تو چې خدای پاکه د دې پاک نامې په برکت سره خدای زما زړه نه دا غلط سوچونه، غلط خیالات، غلط جذبات، غلط احساسات خدای پاک لري کی او ما خپل معرفت او محبت را نصیب کی.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یو تسبیح په ذات مبارک وای تاول الله کی باندې جل جلاله ول پکار دی او دا تصور پکار زما جبا زما زله الله جل شانه په یاد کې مشغول دی. الله جل جلاله تعالی شانه الله 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 اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ ایچی شیرین است نام اللہ اللہ ایچی شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام شیر و شکر می شود جانم تمام از کرم از عشق معزولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن
अल्लाह 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 अल्लाह